صاحب سے ملکند کې غالبا پلی کې یو تره لګېدلی دی، خپل وراره ته قار شوی دی او وراره یې په دې باندې خفه شوی دی، خودکشي یې کړله. او بیا هغه تره چې حالات ولید زما د لاسه وراره خودکشي وکړه، نو هغه پسې خودکشي کړله. خو د دې نه علاوه هم ډېر زیات دا واقعیات سیوا شوي دي او خصوصا ځوان نسل چې دی د هغې خودکشۍ طرف ته رجحان ډېر سیوا شوی دی. اصل کې دې ته که مونږ لږ په غور وګورو او د دې نفسیاتي جایزه والو، نو نفسیاتي جایزه دا ده چې ته چاته ما ته که فرض کړه یو سړی په مینه باندې اواز وکړي، نو زه به ډیفنیټلی هغه له په مینه باندې جواب ورکوم. او که څوک راته فرض کړه په قار باندې اواز وکړي، نو زما به هم رد عمل په قار کي. نو ماشومان چې دي هغه که د 4-5 کالو ماشوم ولې نه دی، هغه سره چې کله مونږ مینه کوو په سر ولې لږ لاس راکاږو، نو هغه د هغې هغه جواب مونږ له په خندا کې راکړي، په مینه باندې راکړي. نو بیا دونه لوی ماشوم چې 9 ته رسي او هغه ته په قار ډیل کوي، نو هغه به څه کوي؟ هغه به هم ریسپانس تاله په قار درکوي. صاحب صاحب تاسو ته پته ده، تاسو د پنجابیان نوٹ کوي چې د یا پلار یا مور چې د خپل ماشوم ته څنګه مخاطب کوي، تاسو ته پته ده هغو ته څه وایي؟ دا ابزرویشن وکړئ. هغو ته وایي آپ نے کھانا کھایا، آپ مونږ به وایو تاسو ته که نه، زمونږ دلته څوک ماشومان ته تاسو کوي، هېڅ څوک هم نه کوي که نه جي. دا ډېره ښه خبره وکړه چې هغه ماشوم له هغو ریسپیکټ ورکوي، آپ ورته وایي، تاسو ورته وایي چې دا ماشوم چې دی دته د خپل اهمیت اندازه وشي. نو هغه والا بیا څنګه جواب ورکوي؟ قار نشته، وهلو ته هم نوبت نه راځي، وهل ایکسټریم به ورته زه ووایم. هغه ورته وایي داسې مه کوه، زه به درنه خفه شم. هغه وایي زما پلار زما نه خفه کېږي، نو بیا هغه کار نه کوي که نه. نو هغه پرسپشن داسې جوړ شوی دی د هغه چې زما پلار مالي عزت راکوي، نو پکار ده چې زه هم په ریسپانس کې دله عزت ورکوم او دی چې په کم کارونو باندې خفه کېږي چې هغه نه کوم. بل ګریټیټیوډ یا په مینه باندې یا اپریسیشن، تاسو یو بله مشاهده هم وکئ، ماشوم یا ماشومه چې دومره عمر نه وي په ښه بد باندې هم نه پوهېږي، هغه ته وایي لوی سړی شي، یا سکار وکړي وایي لوی سړی شي، لویه ښځه شي که نه جي. او بیا د هغه ایکسپریشن وګورئ، هغه به خوشحالېږي، حالانکه ماشوم دی دومره په دغه باندې پوهېږي هم نه. چې د یو ماشوم دپاره ګریټیټیوډ او د هغه اکنالجمنټ او شکرګزاري او خپل عزت نفس دومره میټر کوي. نو د کالج خو ماشومان نه یا د یونیورسټۍ خو هغه بیا ځوانان یې، د هغو هم خپل سیلف ریسپیکټ وي، پکار ده چې هغه نه هارډ کېږي. ستا را دې خبرې پورې تړلې خبره به درته وکړم چې یاره مونږ په مینه باندې ډیل کول چې کوو که نه، زه چې وړوکی وم نو ما به په کور کې د چا په خوله کار نه کوو. که چا به وي چې یاره ته د دوکان نه چیني راوړه، غوړي راوړه، وړه راوړه، ما به د چا په خوله کار نه کوو. زما یو تره زه نن سوچ کوم چې لکه سایکالوجي ده که نه، نفسیات دي، هغه چې به کور ته روان نو اکثر به زما مور رو په دې غوږ کې وي یاره دې هلک ته مې د کار ویلي دي او دی یې نه کوي. نو هغه به اکثر زما مور ته یې ګورو زما په خوله یې کوي. نو هغه به چغه کړی زما هغه منظره چې شو، نو زموږ په کور کې چې څونه واړو دا به ټوټل زموږ په هغه تره پسې رامنډې کړې. نو د ټول نه مخکې به ورته ما ځان رسو. نو بیا به یې ما له پیسې راکړې او په دې ځمکه باندې به یې هسې لاړې تو کړې، به یې ویې ګورئ دا لاړې به له وچې شوي نه او زما منظره به واپس را رسېدلی. نو ما به دا منډې وهلې او دوکان ته چې به ورسېدم، نو په هغه دوکان کې به ما هغه سړي ته اکثر پیسې ورکړې. ما به ورته وایي ماما ما له زر دا غوړي راکړه، ما ته چې کوم دی زه یا مدرسې ته ځم یا ټیوشن له ځم. نو د ګڼې په منځ کې به چې کوم دی نو سړي زما نه پیسې واخیستې، ما له به یې زر غوړي راکړل او ما چې به غوړي راورسول نو اول به مې لاړو ته وکتل او بیا مې خپل تره ته چغې کړې، ما ستا منظري چې کوم دی نو دا غوړي راوړل. نو نن زه سوچ کوم ګوره زما تره مونږه نفسیاتي طور مونږ ډیل کولو، حالانکه یو لفظ به یې مونږ له استعمالو چې زما منظره کمې او هر یو کس پسې منډې راولي، خو زمونږ دا نور په کور کې کسان چې به وو هغوی به مونږ هغه شان نه ډیل کولو. هر سړی به قارېدو راشه هلکه دا غوړي راوړه، راشه هلکه دا وړه راوړه، نو مونږ به ورته خپل ریسپانس بیا هغه شان ورکوو. نو دغه هغه اولنۍ خبرې له به زه راشم یا تاسې کومه خبره وکړه چې مونږ د خپلو ماشومانو له ریسپیکټ ورکړو، مونږ د خپل ماشومان په مینه راوبلو، بیا د مونږ ریسپانس وینو چې د دې ریسپانس سره. صاحب صاحب یو بل پوینټ دی جي، مونږ چې یو که نه مونږ ذهني طور باندې مونږ انوانټډ کم سچویشن چې داسې صورتحال کم چې مونږ نه غواړو یا چې هغه ښه نه ګڼلی کېږي، مونږ هغه د هغې مخامخ تلو ته د هغې فیس کولو ته مونږ تیار نه یو. ځکه چې ماشوم چې ډېر زیات ماشوم وي نو نوې جامې ورته کله واغوندولی شي، لکه وایي دا ګورئ سخای نه کړي، صحیح ده جي. په کلاس کې په ګورئ پوزیشن فرسټ اخلي یا ښه پوزیشن به اخلي که نه جي. په کور کې درنه ګورئ سمات نشي که نه، نو بار بار یو آیډیالایزیشن طرف ته مونږ هغه ورکړي دي
او ټیک ته دا تربیت یې څه د خو نه خول پکار دي موږ ته دا نه دی ویلي چې په کلاس کې به ټاپ پوزیشن اخلي خو که فرض که وادي نه غستو نو بیا به شل کې واپس په ټرای کې کوشش پکې د کور سامان در نه مات نه شو که مات شو اټس اوکې غلطي کېږي نیکسټ ټایم احتیاط کوه نو یو پکې دا وجه هم زه ګڼم چې مونږ آیډیالایزیشن تصویر ته ایکسپوز شوي یو هغه راته بار بار خولی شوی دی بهتر چې دا به داسې وي که داسې نه وي نو ختمه ده پرې مطلب چې هغه ماشومان بیا رالویږي او هغه بل اړخ کیني چې یاره په دې کې خو ناکامي هم ده او په دې کې خو داسې صورتحال هم دی چې هغه خلک زمونږ نه ایکسپیکټ کوي نو هلته هغه بیا د هغه ته پته نه وي چې دې سچویشن سره زه اوس د دې صورتحال سره چل وکړم نو هغه اکثر انتهایي قدم واخلي ملګري ښکلې خبره ده تاسې ته په لاره باندې دا ځناور لیدلي دي موږ خو چې اکثر په لاره ځو زمونږ هغه په ذهن کې د وړوکوالي نه دا خبرې پرتې دي که چې ته خر ولاړي د هغه نه به پکې لته تمبو که چې ته سپی ولاړي هغه به په ګټه ولو که چې ته بل څه ځناور پروت وي نو څه نه څه تکلیف په ورکوو چې دغه کېږي به خو تاسو ته کتلي دي چې ایون د کوسې سپی موږ چې ورته کوسه ډب وایو هغه د کوسې سپی ته په هغه باندې لګوي چې په مینه لږ لاس راکاږه نو ورته زر زر لکۍ ووایي په تا پسې ورسه ځای پورې در هم شي ته پیشو یې نه پیشو چې کور ته راله ته په مینه په هغې باندې چې ته لاس راکاږه رو به ستا په دې خپو کې کیني نو دا مینه یوه داسې جذبه ده چې دا ته هر چا له ورکوې د دې ریسپانس په مینې نو موږ له پکار دي چې د خپلو بچوړو زه په خپله د دریو بچوړو پلار یم د دریو زامنو پلار یم نو ما ته اندازه ده چې کله ما خپل بچوړو ته په کار خبره کړې ده د هغوی ریسپانس واپس هماغه شان د کار دی او چېرته هغه کار هغو پوره کړی نه دی چې ما ورته کله په مینه خبره کړې ده نو هغوی همیشه ماله په مینه باندې ریسپانس راکړی دی نو موږ له پکار ده چې دا موږ د حیثیت والدین خپلو بچوړو له هغه شان ریسپیکټ ورکړو څنګه چې زه د خپل بچوړي نه دا تمه کومه چې زما دا بچوړی دی ما ته د عزت په سترګه وګوري زما دا بچوړی دی زما عزت وکړي زما خبره دې ومني نو موږ هم پکار ده چې خپل بچوړي دغه شان ډیل کړو هغه ته د عزت نوم ووایو هغه د عزت په خپلو لفظونو دې هغه راوغواړو او د هغه سره دې مینه وکړو نو انشاءالله زما په خیال چې بیا پکې دغه نوبت نه راځي کوم چې تا دا واقع وګوري صاحب صاحب ستاسو په ټیچینګ کې ډېر زیات ایکسپیرینس دی زما خندا خبر د 2 ورځو ایکسپیرینس دی زه یو کلاس ته لاړم نو هغه ماشوم په دې اوږه مې لاسې ښودو سم ورته ویل نو هغه ډایرکټ دا چل وکړو که نه دومره زیاته یره مونږ خوره کړله نو بیا د دې نه اندازه ولګوئ چې هغه دومره یریدلی دی چې د هغه سبق ته به فوکس نه وي د هغه ته به دا فوکس سپېډه به کله راځي ټول وخت دی په یره کې دې کې لرنینګ چېرته راغی خبرې مقصد مې دا راځي چې هغې کلاس کاپیانو ته کور نه دا کوو په داسې ماحول کې چې دومره وهل دومره سټرکټنس کاپیانو ته یې کور نه لګو نو ما سره 3 ورځې په مینه کلاسونه واغستل او بیا مې ورته وایم زه به درنه خفه یم که دا کور تاسو ونه لګول په سبا له یقین وکړئ جي په سبا له 99% وړو کور لګولی او یو کس نه و لګولی نو ما ورته یې تا نه یې لګول نو هغه پاس جړلې وې دا داسې ما هېڅ خبره نه اټس اوکې او 2 غنټې پس پرنسپل صاحب راغی وی پلار راغلی او وی کور دا راوړو چې پلیز دا والا ولګوه هغه هلک ما ته وایي چې ګورئ که سبا سر زما کاپي داسې ولیده زه به هم ډېر زیات خفه یم او سر به هم ډېر زیات خفه او دا کور به تاسو راوړئ نو راځئ یو سوشل ایکسپریمنټ کوو چې د کار په ځای د سپېډې په ځای ښه الفاظ په نرمه لهجه باندې چاته خو نه ښایو یا ورته نصیحت کوو راځئ چې دا ځل یو سوشل ایکسپریمنټ وکړو یو ځل چې څه کېږي او چې ریزلټ یې تاسو وینئ نو تاسو به په خپله هغه ډفرنس په خپله وینئ